بچی دا علاج دې کېږي نو علاج کېږي زما وس نه کېږي د خدای غریب یم ته به الله ټیکوي ته به بیا انشاءالله ډېروري کوې تا له به زه خپل ګاډی اخلم انشاءالله که الله ژوند ناکو خیر وښه صحیح ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د الله د لوی ستر نوم نه چې ډېر بخونکی مهربانه دی خالق د مخلوق دی او رازق د مخلوق دی قادر په مخلوق دی عزتمندو نن په داسې یو بېوسه کور کې زه ولاړ یم په ګړاسا کې د ګلزرین په کور کې عزتمندو چې هغه به تاسو ته په خپل هم دغه خپلو بچو خبرې وکړي او د هغه حال ته به تاسو وګورئ جي بیا د هغه بچو بیا د هغه کور والا عزتمندو یقینا چې زه به تاسو ته دا ووایم چې زړه چاودی مرګ چې ورته وایي هغه زړه چاودی مرګ دی عزتمندو چې د هغه د بچي کم 30 سال ته 25 سال ته ورشي د هغو سره کېږي سه او دا ضعیفه چې دی غریبو په دې سپینه ګیره باندې هغه مزدورۍ چونکې هغه اوس د مزدورۍ قابل هم نه دی عزتمندو د خپلو مسلمانانو وروڼو په حضور کې دا پروګرام راوړم راځئ چې دا ګلزرین صاحب د خپلو بچو په حوالې سره څه وایي السلام علیکم جي وعلیکم السلام جی تاسو بچي دي جي جی څلور دي جی تاسو خپل حال ووایئ جي زما جی بس ما پې د خدای وس وکړي جي او نور مې په وس نه راځي او دې حال کې پراته دي جي په کټونو کې راته جي او دا څو بچي دي جي دا څلور دي جي هغه دوه نور چې شو دوه دمله به وړي دي جي دملې او دمله او دوی ته څه داسې مرض دی څه مسله دا بس په لسو کالو نه وروسته دا پیچل شي دي 30 کالو ته ورسي که نه وروسته بې دا واقع دغه وشي مرض رو 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 راتاویږي اوس په دوه کسه دی غولو مې تیا اوس ته بیا ورابیا جي زما د مسلمانانو وروڼو نه څه غوښتنه کوې نو بس چې ستاسو څه مناسب وس کېږي موږ سره دغه وکړئ چې دوی زه دغه وکړم جي څه علاج وکړو او دې کور کې چې اوسېږي دا کور دا جي پردی دی پردی زما خپل څه نشته جي د خو دا تا کور دی ته نه کانډر کې ناست مای دغه تمبو مې تاو کړلی ځان نه جي عزتمندو راځئ چې دا زما د ورور بچی دی دا تاسو وګورئ جي مدرسې د تله اوس راغی او تر زما د ورور تاسو هم څه وایي دی چې کله دې وخت دی رسېدلی دي روزمینه ستا مخکې څه کار کوو د څونه وخت بعد در باندې دا مرض راغلی دی جي لسو پورې کېږي او بخیر کې ښه ته حوصله ساته خپله حوصله ساته ښه ټیک ده جاړه مو حوصله خپله ساته انشاءالله زموږ مسلمانانو نه ډېر شی دي الله پاک به دې ټیک کړي ښه صحیح ده او بچي دي بچوړی دا ستا پلار دی جوه سکول کې څوم کې شپږم کې ته جاړه مو موږ مخه به کوو که نه ته زما خبره واوره تا به الله ټیک کوي تا به الله ټیک کوي ته به بیا انشاءالله ډېروري کوې تا له به زه خپل ګاډی اخلم انشاءالله که الله ژوند ناکو خیر وښه صحیح ده نه جاړې مو خورئ السلام علیکم خورئ د خپل خاوند ته چې ګورئ بچو ته څه زما د مسلمانانو نه څه غوښتنه کوې چې تاسو د چا څه کېږي جي زه به څه ووایم څونه وخت شو دی د حالاتو نه وروسته داسې شی دی چې 9 کاله خو پکې کېږي چې داسې شی دی له اول ښه روغ موټو ګاډی به چلاو اوس وروسته خراب شوی عزتمندو زمونږ اخور هم په څه پوه نه ده جي چې حالاتو نور څه خراب شوی ګاډی چلو خو روغ موټ دی جي ته برابر شه ښه ته جاړه مو ښه ته عزتمندو راځئ د دې کور حالات ګورو چې بابا کمره کې راشئ تاسو عزتمند دا زما په خوا باندې جي دا د دوی کمره ده عزتمندو ګورئ عزتمندو په دې کور کې زما مشر چې دی زه به ورته خپل پلار وایم چې په دې کور کې هغه ګزرن کوي دا کمره ده جي دا تاسو وګورئ جي بره زه وایم که باران شي نو لاندې به بره به لږ ورېږي لاندې به سیوا ورېږي عزتمندو دا د دې کور چې دی چې د دې کور دیوال میوال نشته دی چې دا ټول تاسو وګورئ جي د دې کمرې د کړکو ته تاسو وګورئ عزتمندو موږ دغه روډ ډېر زیات جذباتیان کړو عزتمندو او تاسو په خپله جي د دې کور دا پروګرام وکتو د کوم ځای زوی دی دا مړ د جي پادشاه دی جي مړ زوی دی ته خبرې کولی شي نو خبر نشي دا عزتمندو د دوی مسله دا ده عزتمندو چې کله هم دوی د 13 کالو ته 15 کالو ته راورسي د دوی سره دا حل وشي عزتمندو په دې کور باندې ډېر زیات تکلیف دی ډېر زیات قلت دی ما د خپلو مسلمانانو په حضور کې د اخلاص پروګرام د لارې
خپل ورونو ته نن د ګډاسا د دې غر د سر نه مد او خول عزتمندو د نورو پروګرامونو په شان د اخلاص کم پروګرامونه چې دي هغې په شان دی به ستاسو زه منتظر یم چې په خپل زکات په خپل عشر کې په خپل خیرات کې به د دې بابا او زما دا رور چې کوم دی د دې کور کوم زبان چې دي د دې کور کوم بیوسه چې دي د هغو د مدد به زه ستاسو منتظر یم عزتمندو دا خپل پروګرام رانغاړم د اخلاص پروګرام سره د خپل ټول ټیم د اخلاص د ټیم سره ستاسو نه اجازه اخلم په الله سپارم په الله مې سپارلې الو الله پامان